علاقه دا اغه مزکه او اغه سرزمین دی چې په زراو نبیانو دلته تشریف راوړی دا د مسلمانانو د ایمان سره وابسته مزکه ده په زراو انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام د مزکه راغلي دي اور قرآن مقدس کی اللہ رب العزت پر ډیرو مقامات باندې د دغه قدس د مسجد اقصا ذکر کړی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ورځ یو صحابي فرمایل یا رسول الله په کائنات کې اول مسجد کم دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مسجد حرام، اور د هغه بعد ورته فرمایل مسجد نبوي، اور د هغه بعد مسجد اقصا، یا د مسجد حرام بعد مسجد اقصا. اللہ رب العزت په کائنات کې و مسلمانانو ته د عبادت لپاره او نصیب کړی دي. نن د جمعه المبارک عنوان یا خطبه هغه یو داسې تقریر نه دی چې اوس د کتابو حواله یا عنوانات هغه وخت ستا هم نه، زه صرف اور صرف تاسو په ذهنو کې د دغه شی یو حقیقت راوستل غواړم، اور بیا د اسلام او د مسلمانانو پر دغه مزکه او پر دغه علاقه او پر د وطن باندې کمی قربانی لګېدلې او د کمی قربانی ضرورت ستا، د صرف اور صرف هغه د زړه درد تاسو په مخ کې بیان کول غواړم. الله تعالی دې زما او ستا په زړه کې د دې احترام را نصیب کړي. عزیزان محترم، بیت المقدس مسجد اقصا سرزمین فلسطین دا د انبیاء وطن دی اور دا د رسولانو وطن دی. زما استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو معجزه د معراج، اور ما او تا په دې باندې ډیر زیات فخر کو چې دا معراج د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عظیم معجزات څخه یو معجزه ده. یاد ساتي مسلمانانو، حضور علیه الصلاۃ والسلام چې د بیت الله د حرم شریف سره روان سو، د ام هانی د کور سره روان سو، اور چې کله بیت المقدس ته ورسېدی د حضور علیه الصلاۃ والسلام آسمانی سفر، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ رب العزت په قرآن کې فرمایلی دی د مسجد اقصا د بیت المقدس د سرزمین فلسطین سے د حضور علیه الصلاۃ والسلام معراج د اسمان شروع شوی دی. نن امت مسلمه پښتنه کې چې زموږ څه تعلق دی د بیت المقدس سره، زموږ څه تعلق دی د فلسطین سره. یاد وساته استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی معجزه، غټه معجزه معراج، هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د مسجد اقصا د فلسطین د مځکې څخه شروع شوی دی. دا کوم نسبت دی؟ بیت المقدس مسجد اقصا. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د دو ځایو د پاره هجرتونه کوي، سفر کوي. یو د مسجد حرام د پاره سفر کوي، اور بل د مسجد اقصا بیت المقدس ته و دغه سرزمین ته سفر کوي. یو روایت کې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چا چې په مسجد حرام کې لمونځ وکړي 1,00,000 لمونځو ثواب دی، چا چې په مسجد نبوي کې لمونځ وکړي د هغه 50,000 لمونځو ثواب دی، اور چا چې په بیت المقدس مسجد اقصا کې لمونځ وکړي د هغه 500,000 لمونځو برابر ثواب الله رب العزت ورنصیب کړي. په اسلام کې اولنۍ د عبادت مرکز هغه مسجد حرام بیت الله، اور د هغه بعد مسجد نبوي. دریم په اسلام کې غټ اور مقدس اور بهترینه د عمل ځای هغه بیت المقدس دی. یاد ساتي عزیزانو، بیت المقدس دا نه د اسرائیل او د یهودیانو نه دا د دې علاقه ده، نه دا د دې وطن دی، اور نه دا د دې جائیداد دی. دا د مسلمانانو قبله اول ده. زما استاد پیغمبران حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع، حضرت اسحاق اور حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ، اور دا ټول پیغمبرانو قبله بیت المقدس وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مسجد نبوي لرالی یعنی هجرت وکي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 14 میاشتې ودغه قبله ته عبادت کړې دي. دا زما استاد امت
هم قبله اول دا د پیغمبرانو هم قبله دا د امت مسلمه قبله اول دا لکه سره کم چې دغه قبله بیت الله حفاظت کول او د عبادت کول دا زما استاد لپاره یو احترام دی یو عزت دی یو شرافت دی یو فریضه ده دغه کم د خپل بیت المقدس د قبله اول حفاظت کول د مسلمانانو ذمہ داری ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا علاقہ دلتا دا حضرت سلیمان علیہ السلام قبر موجود اگر تاریخ جدا تاریخ دی چې دا چا جوړه کله جوړه کله حضرت ابو ذر غفاری در حضور صلی الله علیه وسلم سے پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام بعد مسجد اقصی جوړ شو څو وخت بعد جوړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چلويشت کال بعد یاد وساتئ عزیزانو چلويشت کال بعد د مسجد حرام بیا مسجد اقصی جوړ شو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام قبر حالت دی ډیر پیغمبرانو هجرتونه وکړ هغه پیغمبرانو کې حضرت ابراهیم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام د دې ټول مسکن او وطن حضرت رسول پاک صلی الله علیه وسلم سمخ کې دا د ټول نبیانو وطن او سرزمین دی دا د يهوديانو ځای نه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عیسایان پر دې علاقه باندې يهوديانو ته ځای نور کاوه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر واسطہ ہوئی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کی لشکر سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مشہور صحابی نڈر مجاہد صحابی حضور علیہ السلام دا دیر لشکرو قیادت کہوں کی سپاہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس نواسطہ ہوئی بیت المقدس آزاد کا اور د مسلمانانو په گرفت کې راولا عیسایان پر هغه باندې قبضه واغټه یعنی نصارا هغه پر هغه مزکه باندې ناستو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ لشکر چې بیت المقدس لورسوي بیت المقدس کې عیسایان اور ټول زموږ په کتاب کې دا شی موجود دی چې داتی نه سي ګټلې داتی زموږ سره نه سي قبضه کولای د جنگ ضرورت نشته مش په کتاب کې موجود دی چې یو شخص برازي د هغه نشانیان او د هغه نوم زموږ په کتاب کې موجود دی هغه سړی برازي او د امزکه بغټي او د علاقه په فتح کوي ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایله څوک دی قربان سم ددا سنم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ د عیسائی راهبانو علماء عددی مشران ورته اور اغه سړی نوم دی عمر بن خطاب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ولارز اور اللہ اکبر فقد امیرنا تحقیق اغاز مش امیر المؤمنین دی د چنو ماخه اغه د سنا اغه امیر راو غړ مش نشانه نه ګور حضرت ابو عبیدہ بن جراح خط لکی ز صرف اور صرف دغه جنگ خلاصہ درشم دا کم جنگ چنند روان دی زمشتي سر نه په خلاصه اشاره درته کوم دا د علاقه د عیسایانو پلاس کې وا دا خبر خپل پر ځای باندې دا چې دلته هغه پیغمبران ستا هغه پیغمبران قبرونه ستا چې يهوديان و دې خپل عبادت خانه وای خپل مشران او عزتمند ورته وای خپل مقدس ځای بولی د مسلمان د پاره هم بیت المقدس د عزت ځای دی يهوديان و زموږ د پاره هم د مقدس ځای دی اور نصارا و زموږ د پاره هم مقدس ځای دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر ابو عبیدہ بن جراح خط واستاوی حضرت عمر لچامیر المؤمنین دا خلق وای چې دا یو کس دې زموږ په کتاب کې لیکل شوی دی لہذا چې هغه راسي دا فتح کولای شي بل څوک نه شي فتح کولای ته تشریف راوړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه راو غوښتل حضرت علی هم هغه صحابه کې موجود حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره وکړه چې بیت المقدس ته زم هغه اسمانم اخستې دي چې په کتاب کې دا موجود دي چې دا مزکه به دغه سره فتح کوي زم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کتاب کې لیکل شوی دی لہذا چې هغه راسي دا فتح کولای شي بل څوک نه شي فتح کولای ته تشریف راوړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه راو غوښتل
حضرت علی هم هغه صحابه کې موجود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره وکړه چې بیت المقدس ته ځم. هغه عثمان هم اخیستی دي چې په کتاب کې دا موجود دي چې دا مځکه به دغه سړی فتح کړي. زه ځم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل امیر المؤمنین مدینه پرېږدې، بیت المقدس فلسطین لزه دومره سفر کې مشکلات دي، اسباب نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره یو آس، یو صحابی اور یو خپل غلام، اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پچری کپڑوں کی په یو ډېر ناپرسان حالت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روان شو. اور هغه واقع به تاسو ډېر اورېدلي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ته ویل یار به ته پر آس کښېنې زه به چلوم، بیا به زه پر آس کښېنم زه به چلوم، یار به ستا واری بیا به زما واری. هغه غلام ورته ویل دا به څنګه کېدلی سي؟ ته امیر المؤمنین، ته حضرت عمر بن خطاب، زه غلام، زه بالا ناست اور ته به زما آس کشې. حضرت عمر ورته فرمایل نه دا د امیر المؤمنین فریضه ده. دا وشرو واقعه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روان سو. دا غلام ورسره دی. حضرت عمر وار پر ناست دی، هغه غلام رسی کشي، بیا غلام ناست دی، حضرت عمر رسی کشي. حقیقت دا رقم سو، واقعه دا رقم سو چې بیت المقدس مځکې له رسېدل د حضرت عمر هغه سري کپړې په غاړه وې او علاقه کې خټې ولې باران سوی و. د حضرت عمر چپلکې هم خرابې شوې. حضرت عمر تاریخ کې لیکلی دی حضرت عمر خپل چپلکې خپل پلاس کې راواخیستلې چې کله د بیت المقدس ځای رالی د الله نظام داسې دی چې حضرت عمر واری په دې باندې رالی چې هغه به آس کشي اور غلام به بالا ناست دی. غلام ورته امیر المؤمنین لږ خیال وساته، ته امیر المؤمنین دلته دا خلک درته ګوري، ته بالا کښېنه زه غلام یم. حضرت عمر ورته فرمایل داسې نشي کېدلی. حضرت ابو عبیده بن جراح استقبال لرالی ورته فرمایل امیر المؤمنین دا اسرائیل، دا یهودیان، دا عیسایان، دا د دین دشمنان دا ټوله وتا ته ګوري. خپل لباس لږ بدل کا، خپل آس لږ بدل کا، خپل دا چپلکی بدل کا، دا خپل غلام کښته کا. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل زما د پر رب قسمی زه د خپل نبی د وخت لباس نسم بدلولی، زه د خپل نبی د وخت هغه خپل فیصله نسم بدلولی چې امیر المؤمنین دورتم دوره ستا واری ستا واری دی، زما واری زما واری دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بیت المقدس ته ورغلی عیسایانو خپل کتاب خلاص کی، په هغه کتاب کې نشانان لیکلي ولې چې عمر بن خطاب به نوم وي، داسې به لباس وي، داسې به را روان وي. حضرت عمر بن خطاب چې ورغلی عیسایانو چې وکتي ول بس د هغه کس دی، خپلې چابیانې واخیستلې حضرت عمر بن خطاب ته ورکړلې اور دغه رقم بیت المقدس سرزمین فلسطین اور دغه د مسلمانانو علاقه دا دغه رقم فتح سولا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بغیر جنگا بیت المقدس حاصل کی. مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. الله قرآن کی مثال بیان کړی دی چې ما د باز خلکو مثال په تورات او په انجیل کې بیان کړی دی. هغه حضرت عمر بن خطاب دی چې الله رب العزت د مثال په تورات او په انجیل کې بیان کړی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بغیر جنگ بیت المقدس فتح کی. اور تاریخ کی درنن موجود دی کہ فاتح بیت المقدس ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما. عزیزانو دغه د قصیه عیسایان وویل چې موږ دلته یهودیان نه پرېږدو. حضرت عمر احسان وکړي، بس دغه جمله سر خلاص کی کیسه خلاص ده. حضرت عمر پر یهودیانو احسان وکړي، هغه دلته زموږ مشران دي، عبادت خانې دي، زیارات دي، قبرونه دي، زموږ تعمیرات دي، دلته زموږ د بزرګانو تعمیرات دي. یهودیان ویل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې بس تی بدلته زی او راضی ستی دلته دراتګ اجازت ستا. بس دومره خبره. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ نه یهودیانو ته پر فلسطین کې حق ورکړی دي، نه بیت المقدس ورکړی دي اور نه په فلسطین کې د یهودیانو د پاره یو ځای منتخب کړی دي، صرف د زیاراتو د پاره اجازت ورکړي. عیسایانو هم معاهده وکړه، مسلمانانو هم معاهده وکړه. حضرت عمر بن خطاب دستخطونه وکړو چې دوی به صرف د زیارات د پاره راځي. بیا وسوچه بس هغه یهودیان چې هغه زمانه سره د حضور علیه الصلاۃ والسلام د زمانه سره
جابران ظالمان کافران مرتدان اور د دین اسلام دشمنان غاصبان اگر آلو پر دے علاقہ باندې خپل اثر رسوخ واچاوي اور د هغه دور سے پر فلسطین مسلمانانو باندې د بیت المقدس پر مزکه باندې ظلم اور ستم شروع کی چې دا زموږ علاقه ده دا مشت بنی اسرائیل سره پاتې شوی ده مشت حضرت موسی را کړی ده اور مشت فلان را کړی ده نه د دې مزکه ده نه د دې علاقه ده نه د دې وطن دی یو مخصوصه ستا د صوبه بلوچستان د یو ضلع په شانتي دا ملک دی د صوبه بلوچستان د یو ضلع په شانتي دا اسرائیل یو ملک دی لیکن دا الکفر ملت واحده دا یو کفر دی چې پر مسلمانانو باندې ظلم اور جبر کی اور الحمدللہ د یو زمانه سے د یو تاریخ پروت دی چې مسلمانان پر دې علاقه باندې فلکاو پزراو په ارباو شهادتونه ور کړي خوند منډه قربان کړي اولاد قربان کړي وطن قربان کړي هر څه قربان کړي لیکن د يهودیت دغه ظالمانه جابرانه نظام نه پرون تسلیم کړو نه نن تسلیم کړی دی یاد وساته عزیزانو دا بیت المقدس قبله اول دا زما استاد پیغمبر هم قبله پاتې شوی دا بیت المقدس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج یو نشانی ده بیت المقدس د انبیاء نشانی ده بیت المقدس دا د قیامت د حشر او د نشر ځای بیت المقدس د اسلام او د مسلمانانو د ایمان او د قرآن حصہ ده یاد وساته پر دې باندې خاموشي دا خپل پر ایمان باندې غداری ده نن دنیا پښتنه کی چیز مشترک خلار نستا وقت مختصر دی ستا سره لار نستا لیکن د دې اسرائیل اور د دې يهودانو کله کله پر دې روډ باندې روان یاست تاسو به کتلې په نیټ کې تاسو پر KFC په نوم باندې یو خوراک والا یو فوډ سنټران چلی شي KFC دا KFC دا براه راست د اسرائیل د يهودانو پروډکټ دی دا په دې ملک کې چلیږي د دې ټوټل پیسې يهودانو لسی اور دا رقم دا کوکا کولا بوتل دی دا رقم لیس پاپڑ دی دا رقم دا صابونان دی دا ډو صابون دی دا ډو شیمپو دا رقم بیخ چمارا دا بوتلان دی اور دا خورکی دی دا ماو تا خپل په معاشره کې خپل پرزانو باندې دومره لازمي کړی دی یاد وساتئ مسلمانانو نور هیڅ نشي کولای د يهودو د نصارا اور د بني اسرائیلو د دغه شانو سے بائیکاټ اور د دې طاقت د دې مالی طاقت اور د دې لپاره بدعا کول دا زما استا فریضه ده نن امت مسلمه کله چې د جهاد ناره پرېښوله کله چې امت مسلمه د جذبه جهاد ناره پرېښوله نن مسلمان په دغه باندې اخته دی یو پلار یو بچی راخسته دی الله اکبر داسې مناظر چې بیان کېدلی نشي یو پلار په فلسطین کې یو شهید بچی راخسته دی اور هغه خپل په غوزي کې امت مسلمه ته پیش کی چې ای امت مسلمه اور یاد وساتئ دا د بیت المقدس سرزمین دا د 250 انبیاء سرزمین دی دلته د انبیاء بچان دی دلته د انبیاء علاقه او وطن دا یاد وساته پر دې باندې خاموشي کول دا زما استاد ایمان غفلت دی هغه مسلمان خپل شهید د یو درو کالو بچی راخستی او اے امت مسلمه اے الله ته پر دې باندې گواه اوسه چې دغه بچی به پر دې امت مسلمه پر دې غفلت باندې گواهی ورکړي عزیزانو بیت المقدس مسجد اقصی مزکه د سرزمین د فلسطین وطن دا زموږ د نبیانو وطن دا زموږ قبله اول دا زما استاد یو غیرت غواړي غیرت چش غواړي دغه دواوي ستا په طاقت کې ستا د دې د شانو بایکاټ ستا اور عجیب افسوسناک خبر خدا دا دلته د مسلمان د بچانو وینه تویږي اور دلته د کرکټ ورلد کپ چلیږي د مسلمان بچي نن د فلسطین د وینه سو غافل دی اور د چکور چوکو اور د ورلد کپ په عذاب کې مبتلا دی یاد وساته په قیامت کې به په کوم مخ راپورته کېږي چې د انبیاء پر سرزمین باندې د انبیاء بچان قتل کېدل او ستا بچی نن په ورلد کپ کې ملوث دی یاد وساته زما د پر رب ذوالجلال قسم وي چې دغه سجدې دغه عبادتونه دغه عمره او حج دا قطعا ستا په شان دی کچيري د مسلمان بچی وینه تویږي اور ته په خاموش ناشته اور ستا بچی په ورلد کپ کې مبتلا دی یاد وساته
نن د فلسطین ورځ ده، سبا ستا ورځ ده. الکفر ملت واحده، یهودیت ستا په کورو راننوځي. الله تعالی دې زموږ ته حفاظت وکړي. عزیزان محترم، بیت المقدس